السلام علیکم خبر میډیا چینل کې دلته هرکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو مینوالو یو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی دی دوستانو پلار او دوه زلمي زامن د جایداد په تنازعه باندې خپلو تربورانو ډېر زیات په بد حال سره قتل کړو په کومه طریقه باندې قتل کړو تربورانو په دغه پلار او دوه شازلمو بچو باندې قاتلانه حمله څنګه وکړله په کوم ځای کې ګیر کړو دا واقعیا په کوم ځای کې رامخې ته شوه ټول معلومات په تاسو راځي دلته په دې ویډیو کې درکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل معلوماتونه ځان خبر کړئ دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه خامخا ووهئ زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو مینوالو په سوات کې چې کومه افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې پلار او دوه زلمي زامن د جایداد په تنازعه باندې خپلو تربورانو ډېر زیات په بد حال سره قتل کړي دي په سوات کې یو دغه غوغا وه چې هغې کې د سکول په ماشومانو باندې حمله شوې وه چې په هغې کې د سکول ماشومانو لپاره امان غوښتلی کېدو خو په سوات کې یو بله واقعه رامخې ته شوه چې پلار او دوه زلمي زامن نامعلومه کسانو اول قتل کړي وو بیا د هغوی قاتلان معلوم شو قاتلان یې بل څوک نه بلکې د هغوی خپل تربورانو داسې کار ولې کولو چې په دغه پلار او زوی باندې حمله کوله او پلار او زوی ډېر زیات په بد حال سره قتل کول دوستانو د دې تر اوسه پورې څه معلومات نه دي راوتي دغه پلار او زوی دوستانو چې دوی به یو ځای ګرځېدل دوه یو بل سره به یې ډېره زیاته مینه لرله هغوی باندې حمله وشوه په هغه حمله کې هغوی ډېر زیات په بد حال سره قتل کړی شول دوستانو الله تعالی دې دغه پلار او دغه دوه زامنو له مغفرت نصیب کړي الله دې د هغوی هغه جن ښایسته کړي او د چا ظالمانو چې دا کار کړی دی الله دې دوی په دې دنیا باندې وشرموي په هغه دنیا باندې هم دوی تباه او برباد کړي لکه چې دوی د کور روحاني ختمه کړې ده د کور خوشحالي ختمه کړې ده پلار او دوه زلمو زامن به په کور کې خوشحالي راوستې وه هغه خوشحالي په غم باندې بدله شوه دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ نشان ورڅخه خامخا ووهئ زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي